بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال القاضي الإمام أبو زيد قال القاضي الإمام أبو زيد: الموانع 4 أقسام: مانع يمنع انعقاد العلة، ومانع يمنع تمامها، ومانع يمنع ابتداء الحكم، ومانع يمنع دوامه. نذير الأول بيع الحر. وليس بدي زي فصل کی ماتن چره دا خو ماتن هم دی ورسره مصنف چره دا موانع بیانې موانع څلور دي. حکم بکله مرتفع کیږي، یعنی حکم بکله لري کیږي د مخینه چې علت موجود وي. بهر حال داسې نشو ویل چې علت موجود وي حکم نه، حکم بکله ختميږي مطلقاً وي. دا غیر بار څلور موانع کتاب ول ذکر کوي، چا 15 ذکر کړي او چا شپږ ذکر کړي دي. خدا 15 او شپږم چیرې مونږ نه ذکر کوو، چا چې ذکر کړي په څلورم کې خپل راضي اصل کې. او مصنف وایي دا خبره ځان نه کوم، حواله ور کړی د قاضي ابو زید په حواله سره. دا ابو زید دا خبر وایي کړی دا وګوره لکشن. قال القاضي الامام ابو زید: الموانع 4 اقسام. موانع په څو قسم دي؟ څلور. موانع د مانع جمع راخه، مانع اصل کې ویل کېږي رکاوټ تا. مانع يمنع انعقاد العلة. اول مانع لګبر وګوري دا غوټه کوي ښا. اول هغه مانع د چې حکم لري کېږي د دې وجنه چې علت منعقد نشي بالکل. دا حکم او معلول چې دا چا د وجنه راځي؟ علت د وجنه. نو حکم ځکه لري شو چې علت نشته، یعنی مانع د حکم هغه نشواله د علت ده، منواله د علت یو. دویم نمبر حکم زکه من دی مناسب حکم نشته چې علت تام نه دی تام. اول دا چې د سره علت نشته، دویم شته دی او تام نه دی. مثالونه سره به پوه شي. دریم نمبر مناسب علت شته علت بالکل، خو د حکم سمانه دی دغه وجنه حکم نشته، یعنی ابتداء حکم نشته. دې خبره روان هم ده په دې دریم باندې علت شته خو معلول نشته دی مولوی صاحب. ځکه دې کوم ځای کې چې اصل کې دا علت دغه حکم دی، دا علت چې کله موجودیږي دا حکم موجودیږي. خو دلته دا علت چې دی کې علت کې څه نقصان دی ښا. یاد شي و علت صحیح دی خو د حکم موجودو لپاره څوک معنی موجود دی، لہذا حکم ابتداء نه موجودیږي. نو معنی د حکم څه شو؟ درې. څلورم علت موجود دی، حکم موجود دی، حکم موجودیږي خو حکم دائما نه دی موجود، یعنی دا سه معنی موجود شي چې حکم له دوام ختمي. اول نمبر علت ختم، دا سه معنی چې علت لري کی. دویم نمبر تمام والے د علت لري کی، دا سه معنی. دریم نمبر حکم ابتداء لري کی، بالکل حکم د سره را نشي، د سره را نشي. مثال کې به پوه شئ. څلورم حکم راغلی خو دوام ولا منی کی بویا بشي کا یو. مانع یو هغه معنی دی يمنع انعقاد العلة چې هغه انعقاد علت لري کی. ومانع دویم نمبر هغه معنی دی يمنع تمامها چې هغه تمام والد علت لري کی. ومانع یو هغه معنی دی يمنع چې من کی ابتداء الحكم ابتدائی حکم. ومانع بده خبر روانه ده چې لکه علت موجود وي نو به معلول څنګه موجودیږي. دا هم سره بنون علت خو تاسو ویلي کنه چې علت معلول چاته ویل کیږي؟ معلول په علت معنی وجودن او وجوبا موقوف وي. علت چې راځي وجوبا به حکم راځي. څنګه علت شته حکم نشته خبر راځي. ومانع يمنع دوامه یو هغه معنی دی چې هغه منی کوي دوامي حکم. نذير الاول بيع الحر والميتة. وليس بلک ور وګوري تاسو ثبت ده چې بيع شراء چې د شراء خصل دا علت دی دم ویلو د ملک د پاره. شراء علت دی رچا ویلی مو کنه مخکې استعاراتو کې نشي کې کله یو سړی بيع د حر وکي آزاد سړی واخلي قاری سے پويږي به او یا مردار واخلي. لکه ما موبایل کې چارج کړنګ یو کو د شنه د ریکارډ منځ کې بعد شي. خو بهر حال اوسه سم شروع دي نو وخت اسمه کړو ته بیراله اوس خبرانه کوم استاخ خلی ما تریات کو وجود مخ کې راغلی. دا خبره ونه توضیح کړه غلی. قیاس شي کنه صرف ظاهر کوونی ظاهرون کې مثبت خاصل کې بل څوک وي. ویل مثال ورکړی یو سړی و تختیدلو دغه کې طالب دې مدرسې نه و تختیدلو اړه کړي. یو بل طالب را لې چې طالب خو تختیدلو کنه دلیل سره اړه کېو علم دې کنه د چې ویل باړه کېو دې ثابت نه کو چې
د ویل چې پاړه کې ودی ونه تختیدل مخ نو دې صرف ظاهر کو علم دې کنه به توجیه کې لراشي دلته هم دا حساب وشو استا کلنګ کډنګ صرف ظاهر کړو هغه موږ وسنه اصول ویلي نو مولوی صاحب د حر بیا او د مردار بیا د حر بیا د مردار بیا په دې معنی علت د سره مناقض کیږي نه یعنی بیا ونه شوله ځکه دا محل د بیا نه دی اصل به بیا کې مبیعی دا خبره یاد ساتي چې کله مبیعی کې فرق کنه بیا به باطل اصل مبیعی د حر بیا نه کیږي یعنی حر مبیع نه واقع کیږي همدا شان مردار مبیع نه واقع کیږي نو چې کله سړی مثال دې سړی نه مردار علما یا ته حر علما نو ملک ناراضی کا هغه حکم ولی علت د سره مناقض نشو بیا ونه شو نو څوک شدي ته ویل کی ایمانی علت مناقض نشو بالکل وګورئ نذیر الاول بيع الحر والميتة بيع الحر والمردار والدم دغه شان دی ویني بیا فإن عدم المحلية اذا عدم محليت شده عدم محليت وینه بنه خرڅوي که خپل راځل ته وګورئ عدم محليت یعنی دا د محلیت نشواله چې د مبيع محلیت پکې نشته لري يمنع انعقاد التصرف منی کوي د لره چې تصرف د منعقد شي یعنی تصرف منعقد کېدو ته نه پریدي بيع منعقد کېدو ته نه پریدي علتن چې دا د علت جول شي لافاده الحكم د حکم د فائدې لپاره یعنی ملک د بکراشي دا بيع چې دا داسې علت نه جوړيږي چې به حکم ورکی یعنی ملک هم راشي وینه شي خبره مانی دا به نه شو بیا چې کوم نه بیا علت د ملک ده کنه ده دلته دا بیا دا علت نه جوړیږي د څه لپاره چې ملک پکې پیدا شي ملک راشي چې علت نه نو ملک به څه راشي بیا نه ده دلته سره شوی نه ده بیا منعقد نشوله حکم هم ناراضي وعلى هذا وصف بوشي وعلى هذا صائر التعليقات من يسبب دغه شان ټول تعلیقات دي کلام معلق کول ټول دغه شان دي الته علت معنی دا تعلیق چې د معنی د علت ده تعلیق پیژنې یعنی کلام لکه دسی مثال سره به خبره شي انت طالق سره خزیته وي ان دخلت الدار دا شرط چی شرط د تعلیق ویل کی ک کور د داخله شریعت به طلاق نو تاسو لګو ګورئ انت طالق د الفاظ شي د علت د طلاق ده وقوع طلاق حکم ده انت طالق د الفاظ سره علت ده وقوع طلاق حکم ده و ان دخلت الدار دا تعلیق چره حکم علت لمانع ده کوئی چې د سره انت طالقون ونه ویلو لازم د حناف راي ده دا اختلاف هم در لبه راشي امام شافعي سے وای تعلیق جره تعلیق دا معنی د حکم ده نه د علت فی الحال موجود شو معنی مطلب مؤخر کوي حکم وقوع طلاق صرف مؤخر کو ان دخلت الدار پوری موږ حناف څه وایو وقوع طلاق نه انت طالقون مؤخر کو دې اختلاف وای نه شو که په مال دې جواب راکړي ما کې یو سړي پر دې خځې دی ویل ان تزوجت کی انت طالق کني کام در سره وکړه ته بچي طلاق وای انت طالق ان تزوجت کی علم دې کنه به چې نکاح وکړه طلاقي کی کنه احناب بنسبانی طلاقي کی شوبه بنسبانی امام شافعي سے پرې ول نه طلاقي کی لغه وته کی دی هغه وای دا ان تزوجت کی چې کم دی دا تعلیق دی کنه دا غوي حکم مؤخر کوي علت فی الحال موجودیږي وای چې غوي انت طالقون فی الحال موجود شو کنه او وقوع طلاق رانه له حکم رانه له ولنرى محل الشبر دی خزه ده وقوع طلاق رانه له خیرم ده کنه نو به چې کله نکاح وکړه نو ولته ته چې اوس د انت طالقون راشي نه غلط موجود شوی او ختم شوی دی چې موجود شو هغه سلام تم شو ختم شو موږ حناف یو ځل طلاق راځي ولی موږ وای ان تزوجت کې پورې څوک مؤخر شوی دی انت طالقون علت مؤخر شوی دی څنګه چې نکاح وکړه الته انت طالقون رااله چراله محل مشتري طلاق وشي خبر پوه نه شولې موږ د حناف په نظمانی تعلیق چې تعلیق دا علت مؤخر کوي مکمل امام شافعي سے بنظمانی صرف حکم مؤخر کوي پیږي پی تب دې خبره قصه پوه شي دا اسامي خبرې دي کا وګورئ لکشانو دا وعلى هذا سائر التعليقات بنام په دې باندې ټول تعلیقات دي چې هلته علت معنی د علت موجود وي عند نظم په نظمانی خلاف الشافعي لیکلي ښه فإن التعليق چې يمنع انعقاد التصرف علتا
دا منی کوي مولوی صاحب چې تصرف د علت منعقد شي یعنی تصرف به وشي خو علت نه منعقد علت دی مؤخر کو قبل وجود الشرط د وجود شرط نه مخکې علت د سره راځي نه وای چې د ویلو کنه انت طالق ان تزوجتك ترڅو چې نکاح نه کړي زمنګ نه برایدا راغي پوری انت طالق د سره علت دیم نه کله چې نکاح وکړو شرط موجود شو اوس باندې طالق علت شي چې علت شمال موجود دی وقوع طلاق بمراشي ابيږي علامه ذکرنا ودا خبرې مخکې موږ ذکر کړیم دی کتاب کې راته تیر شوی دی خو موږ لانه دی ویلې کا ولهذا ځکه ویو به کنه خو دوړ طرفونه شروع دي ولهذا لو حلف لا يطلق امراته ليس بيسري قسم وکړو زه به خزل طلاق نه ورکوم تاسو لږ توجه وکړئ سیول قسم دې دا مسمی کی مثال لیدا یو قسم دې زه به خزل طلاق نه ورکوم به ویل انت طالق ان دخلت الدار کور ته داخله شته طلاقي دلته سړی حانش شو کنه نو شابه سے بنی زانش شخه انت طالق نه ویلو کنه طلاق ورکو هغه وای د علت فی الحال موجودیږي صرف حکم مؤخر کیږي پس موږ په نظمانه انس نه دي ولې نه دي موږ وای ان دخلت الدار چې ویلو کنه د علت مؤخر کو فی الحال علت ګویا د سره فی الحال انت طالق نه ویلو ته کیسه وبېږي کنه فی الحال انت طالق نه ویلو انس نشو فإن ولهذا لو حلف يسري قسم وخلو لا يطلق امراته خزل وطلاق نمركم فعلق طلاق امراته معلق قد خپل خزي طلاق بدخول الدار پوری لا يحنس نهانس کی مثال الثاني هلاك النساب في اثناء الحول ليس دو مثال واوري جو نمبر 2 کو تمامیت معنی او تمامیت یا علت د پاره تاسو لږ برو ګورئ زکات د پاره علت څوک د نصاب علت د زکات څوک د نصاب خو تمامیت د نصاب علی راضی چې حولان حول وشي نصاب علت ده او تمام علت علی راضی چې کله څه مشکال به دیر شي کا اسی نصاب من زکات نه واجبېږي کله واجبېږي کال به دیر شي نصاب علت ده او کال په تیرېدل کې سره علت څه کېږي تمامېږي اوس که نصاب برابر شو نصاب د زکات برابر شو خو کال لا نو تیر شوی نصاب هلاک شو علت موجود شوی دی خو تمام والی موجود نشو معنی موجود شي چاره لپاره تمام والی د علت لپاره لہذا حکم باندې راځي زکات بنې پر نبیږي هلاك النصاب في اثناء الحول هلاك دل د نصاب په منځ د حول کې په منځ د کال کې دا یو مثال بل وامتناع واحد الشاهدين يعني الشهادتي وليس دا د گواهانو گواهی چې دا د حکم د لپاره علت وی کا قاضي چې کله فیصله کوي کنه لکه زه د سری داوا کوم چې د مانځ ما ضرور پي دي قاضي ته ویم گواهان راولا دا دواړه گواهان دي دې دواړو چې گواهی وکړه دا به علت جوړ شي دا موږ یو پیر ویلي مو گواهی علت وی کا بلکې علت العلت وی د سم ویلي د قاضي ها بس صحیح ده د قاضي فیصله د لپاره علت وی اسې دا کنه نو قاضي فیصله حکم او گواهی علت گواهان دا دواړه دي په دې کې یو گواه ویل یار ویسه گواهی نه ورکو انکار یې وکړو علت موجود دی گواهان موجود دي خو تام اله دی چې گواہی دواړه ورکی او دواړه گواہی ورنه کړل تام نشو چې تام نشو حکم هم ناراضي قاضي فیصله نشي کولای وای نه شولې او امتناع واحد الشاهدين يومني کېدل یو د دوه گواهانو نه ان شاهد د گواهی نه منی کېدل بل ورد شطر العقد وليس ایجاب او قبول چې مونږ ویلو کنه لکه بیا کې یا بنیکا کې بیا یاد کړئ دا مثال بار بار ویلو آسان وي ملک د پاره علت څوک دی بیا ده کنه او بیا شبای شرا مطلب ایجاب قبول بیا بچا منعقد کی ایجاب او قبول معنی چې ایجاب او قبول موجود شي نو علت موجود شي ملک براشي د مشتری په مبيع راشي او د بای په سامان معنی دا سیده کنه دا فکوس علت چې کوم ایجاب او قبول له یو ایجاب او کوله کا بزید درماندر خرڅوم ابل قبول ونکو علت موجود دی ښا فتام نشو یا د حکم په ناراضي ملکیت د مشتری ناراضي او نه د بای په سامان معنی ورد شطر العقد او شطر د عقد رد کول دا هم دغه مثال دی مثال الثالث دریم مثال مناسب چې معنی د حکم وی کا علت موجود شي حکم موجود نشي البيع بشرط الخيار چې بيع وشي تاسو لګو ګورئ بر بشرط الخيار پیژنې دنه کتاب والا مرګ درو د پورې ماته اختیار وي دا څه ده کنه نو چې کله اختیار بای ته کنه
بای د ملک نوزي کې نوزي دا قدرت کې مشهور خبره ده خيار د بای کې د بای د ملک نوزي او چې مشتری د اختیار وي مې د بای د ملک نوزي کنه مې د بای د ملک نو وته مشتری ملک راغله کنه دي صاحبین وی راغله د امام سی په هوا ولاړ قصه ته یاد ده کنه حجي نو بس بای وشوله ایجاب او قبول مودم منس کې وشو علت موجود شو خلم ده کنه خو ما ته اختیار ده حکم نه دراغله امام سے بنظمانی مشتری ملک نه دراغله وانا رسیدلی علت موجود ده بالکل ایجاب او قبول حکم ابتداء لسر لا حکم نه دراغله ابتداء معنا پوهه شو لیکنه چې معنی ابتداء لسر حکم نه دراغله وګورئ ومثال الراب ثالث دغه کنه البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت في حق صاحب العذر او بقاء د وقت په حق د صاحب العذر کې لګ بر وګورئ د چا چې عذر دغه او د سما دیږي که تاسو دا مسله بزین کی یعنی سلسل بول والا مریض وي یته همیشه هوا خارجيږي هغه حکم خدا لري کنه چې بس یو اودس کوي په دې ټیم کې څومره د اودس والا اشیاء دي کوي چې کله ټیم تیرې دوی په بل ټیم ته نه اودس کوي دا قصه ده کنه زموږ حناف باندې نو څو ګورئ د اودس د ماتېدو علت هغه نجاست خارجي دي دا خو سلبول ته شو د اسماء ته روان دي علت موجود دی حکم د سره نه موجوديږي حکم سره اودس ماتېدل ابتداء نه موجودي وینه شي وبقاء الوقت چې وقت باقی وي ها په حق د صاحب عذر کې نو الته علت موجود دی وقت باقی دی خو حکم نه دی وقت باقی شرط بلګوي چې وقت تیر شوی قصه ختميږي ومثال الرابع مثال لتلورم خيار البلوغ والعتق ورؤيته وليس بتلورم کم یو چې دوام حکم نه مانی وي دا څه وکنه خيار بلوغ پیژنې یو جنې واده چا کړی دی چې بالغ شي د اختیار وي مور بلا نه غیر شي مور او پلار او نکنه غیر چا کړی اختیار ودی کنه بلکې ما حناف لازین وسدام وای شي ان وسنی چې د پلار باغی کې مت اختیار دی سن بالغ شي ادارت کول شي زینک دانی کنه منو هر حال خيار بلوغ شته اورور نکاح کړي نور چا وللري کړي دا نه بالغ وا چې بالغ شولا مسله ته څنګه معلومه شو بالغ شو تاریخ ول نکاح ختمولې شي ور علت موجود ده ایجاب او قبول ده کنه ده نکاح موجود شوی ده حکم خو حکم ابتداء حکم موجود شوی ده خو دوام ایران ده خيار چې موجود دی کنه دوام لا نشته یعنی همیشه نه موجود شوی معنی شروع د چار پاره د خيار بلوغ چې دا داسې معنی ده چې دوامي حکم نه معنی ده ام دغه شان خيار عتق تاسو بدل کړی چې وینځ آزاد شیناغي تر خاون سره پاتې کېدل نه پاتې کېدل کې اختیار وي بریره زین حدیث خل راضی کنه هغه د قشان قصه شوی و اخوانی څوک مغیث رجن نو چې کله آزاد شول استخوان دی ویل چې یار بس نبی له سلام دی ویل نور سره پاتې کیږي غریب ګرځیدل په دې صحابه باندې یار ته وای چې پاتې شي ته نبی له سلام دی ویل ته وای ډیر سخت مینه ور سره هغه ډیر بدرنګ وکړ ډیر راغستا و نبی له سلام ته وای ډیر بوې وای دا اشاره جنا خادمه تیر شي و نه غیر څه ذکر اداره ته چې مشوره راکې که حکم راکې ربانی کې نکاح کې وسبات شم حکم کې کوم مشوره ده که حکم یې کنه بسر سترګو کوم مشوره نو خپانه شي نه معنا اوس صحیح دار غره مشوره چې شاده شفارش شي کنه شفارش دا مشوره ده هغه شفارش مو کو نه منی مړه ځای سورانه کې دا غلط کار کې څوک چورانه کوي ته شفارش کې کنه ته او کته چې شفارش کوم خامخابه منی دا ته زور کې دا شفارش نه دی نبی لازم شفارش خبانه شو ټیک دی وای نه په کوڅه کې روانو غریب غیب هغه مخکې روان دا بس ورپسې د اوخ کې به ګیره روان وي نبی له سلام باندې سره ویل د یو محبت ته وګوره او د بلې نفرت ته وګوره نو هغه څنګه د البغض من الجانبین والڅنګه والحب هكذا دا قاعده ما ده رب دغه کېږي یو طرف بغض یو طرف محبت نو اختیار الیک خزلا دلته وګورئ نکاح من علت موجود دی ایجاب قبول شوی حکم موجود شوی یعنی نکاح من استراغلی خدایمی نه خیره تک دغه شان خيار رؤیت کې الکه تاسو دا کتاب علما خيارات کې دا حکم دی چې هلته ملک راضي د بای په سمانو د مشتری په مبیا مانی را لیکن دریو د پوری ز ګور مکتب کې زرا شي کړ نه دریو ز پوری مې یاد وای که صاحب مې کې به می تو واپس پیدا وکوم علم نه کنه رؤیت دي ته صاحب کې را تخکارا شو
نو اوس ایجاب قبول شوی حکم موجود شوی دایمي نه دی که چېرې صاحب پکې پیدا شو واپس کولی شي عدم الکفایت کفاءت کفه پیژنې ونیسم کفه کله چې یو جنۍ د چا سره د اقاربو اجازت نه غیر نکاح وکړي اولیاء اجازت نه غیر نکاح وکړي اولیاء یاد کړي نو مسله دا د فقه کچری په غیر کفه کې نکاح کړي او اولیاء ماتول شي اوس وګورئ ایجاب قبول شوی حکم راغلی نکاح شوی دا غیر کفه نو که اولیاء ماتین نو دوام ول ختمول شي خيار ومثال الرابع خيار البلوغ ويلو والعتق والرؤية وعدم الكفاءة والاندمال في باب الجراحات اندمال مبتدا ده والاندمال في باب الجراحات على هذا الاصل وليس باندمال ولیکيږي زخم داسې ختمیدل چې هغه اثر ختم شي کله چې وسره څوک زخمی کی کنه هغه ته انتظار کوو انتظار ور علت موجود شو زخمی کېدل حکم بګاره موجود شي عرش پیژنې کنه تاوان نو کله سړی خنه شو مړ شو بس قصاص به یا یو وضو طلب شولا نو دغه به داغي دیت به څه وای کنه یا که قصاص یو که دیت هر بار حال یو شی راځي خو دا اثر روغ شو دا ځای واپس او دا روغ شو چې مکمل ختم شو بیا غر څه ختميږي واپس خیر هم ده کنه علت موجود شو حکم موجود شوی خدای امام صاحب راي ده امام صاحب راي ده امام صاحب سے امام محمد صاحب راي بده کړه بدل ده حکم موجود شوی خو لکه انتظار ورته دایمن چې موجود شوی الف فیصله کېدله دوام ته امام صاحب خبر وکړه دوام ته برنه خدانو امام صاحب سے وای دا کوم زخم چې بس جوړ شو کنه نو د سکارو کې یو سړی راواله دي وګوري د دې زخم څومره دیت پکار دی امام محمد سے وای د طبيب چې کوم خرچه ده بتیلی نن سبا چې محمد صاحب قول فتوا راکا هغه وای پټې دی واخستله که څه وای جی والاندمال او زخم خقیدل په باب د جراحات کې الله تعالی سلام د دې اصل د وجه نه دي وهذا على اعتبار جواز تخصيص العله الشرعيه بس بکو دا اصل کې به د درې ملت کې خبره د تاسمل خبره کې راځي چې علت موجود وي او معلول دي نه دا څنګه خبره ده تخصيص العلت جائز ده کنه ده